ګرانو کتونکو زه وحید خان تاجک یم. دیر ډېر ښایسته دی، ښکلی دی. دلته ځای په ځای انتظامیې لیکلي دي دیر از بیوټیفول. یقینا د دیر په ښکلاګانو باندې خبرې ډېرې زیاتې کیږي، خو د دیر په ښکلاګانو کې اضافه نه کیږي او د دیر ترقیاتي کارونو ته چې کوم دی نو یو قدرت هم پکار دی او بل انسانان هم څه نه کوي. دا د تیمرګرې د بلامبټ پل دی چې په دې پل باندې د کوز دیر، د باجوړ یا د جندول میدان او باجوړ دا زیاته ټریفیک چې دی نو په دې پل باندې دی. د دې د خپې چې کومې دي نو تقریبا سین وړي دي. دې ته څه وخت کې وټه جوړه شوه چې دا پروټیکټ شي چې سین نقصان ورنه کړي، نه خو هغه د وټې نامو نشان شته او ورسره هغه خپې چې کومې دي هغه ډیمیج شوي هم دي. دا پکې تاسو ته ښکاري چې سیمټ او سریاګانې ښکاره شوي. ان قریب ده که د دې څه غم ونه شو نو دا یوه خپه کېناستو واله ده، او که دا خپه کېناستله نو تاسو سوچ کوئ چې که دا پل ډیمیج شو په دې ګاډي سټاپ شو نو څومره لوی ستونزې سره تکلیف سره به مخ کېږي خلک، او بیا خرچه او پیسو نه لګي. د دې نه 2 قدمه دې غاړه ډپټي کمیشنر دفتر دی، ورسره A to Z دغه ټوله انتظامیه د CNW پورې ده. زما سره د تیمرګرې یو جانه پهچانه سوشل اکټیویسټ ناصر افغان موجود دی، د سره په دې حوالې سره خبرې کوو. ډېره مننه. څه راسره وایې په دې خپو باندې؟ ډېره مهرباني وحید خان تاجک صاحب. هغه څه چې و خو تاسو ومویله، یوه خبره پکې زه انکریز کړم. تاسو وایئ چې یاره دیر از بیوټیفول لیکلی شوی د تیمرګرې ښایست، چونکې تیمرګرې د خاري رنګ اخیستی دی. خو د بده مرغه یا زمونږ سلیکشن غلط دی یا زمونږ د سلیکشن و هغه سلیکشن غلط دی چې دلته انتظامیه ډېره زیاته نااهله راځي. په دې پل باندې تقریبا ثمرباغ، مایارو، مونډا، روغ باجوړو، میدان، دا ټول په دې پل باندې دی. ځکه چې کله هیوي مشینري راځي نو هغه روډ نه په دې روډ باندې استعمالېږي، چونکې د دې یو خپل ضمانت دی. بل دا دیر از بیوټیفول چې بې لیکلی دی دا د ADC بنګله ده، سابقه DC 2 قدمه دا د بنګله ده. بالکل 2 قدمه. او د دې نه هټ کر په دې باندې FC چوڼۍ ده چې په هغې باندې هغو خپل هیوي ګاډي وغیره ځي. ورسره د CNW چې څومره ادارې دي د پل نه دې طرف ته دي، بلامبټ طرف ته دي، چونکې بلامبټ په خپله په تحصیل تیمرګره کې دی. اوس د بده مرغه دا زمونږ سوم پیر دی، په دې باندې موږ درخواستونه وکړه، انتظامیې ته هم ریکویسټ یې وکړې، MPA صاحب منت هم پکې وکړو چې ځي دا پل رالویږي. لکه داسې نه دی چې ډیمیج کېږي. دا پل که تاسو وګورئ دغه ایریا کې دا کوک شوی دی، دا سیکنډ او تھرډ فورث دا 4 وړه پیلرې چې دا کږې شوي دي. خو د دې باندې د دې ته وټي وشو، ښه هیوي بجټ والا ورکړی شو، میبي د MPA د فنډ نه. خو د دې سلو اوبو چې دې کې عام انسان اوس پیدل چې پنسې راوچتي کړي نو اخوا غوښتی شي هم دې اوبو والا هغه وټي ویوړه. دا د دو کارکردګي ده. میبي چې دا وټی یو انجینیر پاس کړی، دې باندې هغه تنخواه هم اخیستي او انجینیر په هېڅ قلت یې به وکړه، تنخوا سره به یې نور هم څه اخیستي. هغه نور خو بینیفټس دي هغه ته خو مونږ مراعات وایي، په پاکستاني ژبه کې دې ته مراعات وایي، چه پانی. نو دا به پاس شوی مي او کال د دې وټي نه کېږي چې دا ختم شوی. هغلته تقریبا د ډېرې مودې نه زما د پیدایش نه مخکې زه دغلته وټی یم، هغه اوس هم په هغه زوړ حالات کې دی، چېرته اوسپنه نیمه خرابه شوي، مضبوط دی او بغیر د انجینیره به شوی. دا ماته پته چې لکه موږ دونه ترقي به نه وکړو چې دلته به انجینیر و. دا د انجینیر صاحب کارکردګي ده. که دا پل خدا نه خواسته راولوېدو دا به ډیمیج کېږي نه، دا به ټوټل کېني. الریډي موږ سره مثال شته د یونیورسټۍ چې د چک درې کوم پل دی هغه خپې ناستې ډیمیج شوی دی او اوسه پورې ټیک نه کو. که دا پل کېناستو نو زما د اندازې مطابق چې بیا به د تیمرګري کس د بلامبټ نه کوم چې 1 منټ فاصله ده یا د وډیګرام په پل راوړي یا به په خزانه بایپاس راوړي. او نه د صوبایي حکومت زه دا طاقت وینم چې دا پل دوباره جوړ کړي. سترګې خو یاره نه د وفاق ته دي، د صوبې نه خو توقع ځکه ختمه شوې ده چې صوبې ریزلټ هم دغه د بده مرغه دلته د ډیډک چیرمین دفتر هم دی او دا ډیډک چیرمین هم ریګولر په دې پل باندې ځي راځي. خو او زما خیال دی چې اندازې دا ده وحید خان تاجک صاحب دلته د مچو غږونه دي، موږ ورته غږ وایو، مختلف علاقو کې به ورته ځان له نومونه وایي. د دې دا مطلب چې د بره نه چې د اوبو کم ان اوټ دی اوبه رابهیږي هغه بندې دي، ځکه چې دلته مچو غږونه کړي نو چې په کوم ځای کې اوبه ورځي پل نه اوبه نه بهیږي، ډب کېږي او د پل له پاسه اوبه ډب کېږي. نو دې نااهله انتظامیې د اوسه پورې دا ونه کړه چې کم از کم د اوبه خو ازادې کوي، سوري ازاد کړي چې اوبه راوځي چې دقه وکړي او دقه وشي. مننه. یقینا چې ډېره مهمه ده او نور ترقیاتي کارونه هم په کوم ځای کې چې روان دي روان به وي.
خو ډسټرکټ فنډ وي مختلف قسمه نوم باندې ضلع ته فنډونه راځي نو زما خیال دی چې که دې له روپۍ وباسي نو ډېر به ښه وي او که نه یې وباسي او دا پول ډیمیج کېږي نقصان ورته رسي نو اوس به په لږو روپو جوړېږي خو بیا به پرې ډېر زیاتې روپۍ راځي